د انډیا سابقه کپتان سارو غنگولی د عمران خان په فیور کې د عمران خان په حق کې یو ډیر زبردست بیان جاری کړی دی. د سارو غنگولی نه مخکې هم په انټرنیشنل سطح باندې د انګلند سابقه کرکټرز د عمران خان په حق کې بیانات جاری کړي دي. د انډیا کپل دیو د عمران خان په حق کې دینه مخکې یو ښکلی بیان جاری کړی. دینه علاوه کرکټ نه علاوه نور خلک دي، که هغه صحافیان دي یا هغه کالم نګار دي یا هغه سپورټس سره ریلیټډ دي، نو هغوی د عمران خان په فیور کې غټ غټ لیډرانو غټو خلکو غټ غټ بیانات جاری کړي دي. اوس چې سارو غنگولی څه خبرې کړي دي په هغې ډیټیل سره خبرې کوو، خو هغې نه مخکې کمنټ په لازمي کوئ چې د سارو غنگولی دا کم بیان دی. نو دې نه علاوه وسیم اکرم هم یو ډېر ښکلې کیسه د عمران خان د وختو شیر کړې چې په هغې هم خبره کوو. نو د عمران خان فیور کې د کرکټ شایقین دپاره یو ښکلی خبر دی. غنگولی د عمران خان باره کې ویلي دي چې عمران خان مال د کرکټ په وختو کې ویلي چې کله د ستا مخې له وی تورې اوریځې راشي نو بیا خپل اولان اوچت کا، بیا ته خپل سټینډرډ اوچت کا. یعنې د ستا مخې له تورې اوریځې راغی نو په تورو اوریځو مه ورده، ته تورو اوریځو نه ځان اوچت کا. یعنې تورو اوریځو نه ښکته مه راځه، بره ترې ځان اوچت کا چې د هغې تورو اوریځو نه ته بچ شي. یعنې غنگولی ویلي دي چې عمران خان یو ډیر بادر انسان دی، خو له بده مرغه دا وخت عمران خان د پاکستان په جیل کې تیر شوي 2 کالو داسې قید دی. اور د هغه قید وجه الریډي تاسو له معلومه ده، مختلف ویلاګس کې د هغه په کیسز باندې مونږ خبرې کړي دي. اوس چې د هغه کومه بیماري ده، اوس چې هغه سره کمې ملاقات نه کېږي، نو په هغې باندې م ګوره د عمران خان وکیلان وایي چې په عمران خان د کیرې تنهایي سزا نه ده ختې، نو دوی بیا ولې عمران خان په کیرې تنهایي کې ساتلی؟ کیرې تنهایي هغې له ویلی کېږي چې هغه په سیل کې ډېر وخت تېروي. یعنې جیل نه دی، دا ځان له یو بېله دنیا ده. جیل کې دننه یو سړی په سیل کې بند دی، نو بیا دی د جیل نه روځي، مونځ ته روځي، ګپ شپ له روځي، مطلب مختلف اکټیویټیز په جیل کې کېږي. چې کم سړی په کیرې تنهایي کې وي نو دی د سیل نه ډېر کم ټایم دپاره راپرېږدي، او د سره د چا ملاقات هم نه کېږي. د کور خلک که چېرې د سره ملاقات کوي نو هغه ملاقات هم بیا د سره نه کېږي، ځکه هغه په کیرې تنهایي کې وي. نو د عمران خان وکیلان وایي چې یاره دا سړی خو په کیرې تنهایي کې هم نه دی، نو بیا تاسو ولې زموږ ملاقات د سره نه کوئ؟ د عمران خان وکیلان هم دا خبره کوي چې ولې زموږ ملاقات نه کېږي. د عمران خان خویان هم دا خبره کوي. نو ګوره په انټرنیشنل سطح باندې روزانه یو نه یو خبر د عمران خان په فیور کې راځي. دې نه مخکې اقوام متحده نه یو جنۍ ده چې هغه بار بار د عمران خان په فیور کې بیانات جاری کوي چې عمران خان سره پاکستان کې زیاتې کېږي، عمران خان په کې تنهایي کې ساتلی شوی دی، عمران خان سره په جیل کې هغه رایټس نه میلاویږي، یا هغه چې اوس کوم بیمار دی د هغه بیمارۍ دپاره هغه هسپتال ته نه منتقل کېږي. ښه دې نه مخکې ګوره د انډیا کپل دیو د هغوی سابقه کرکټ کپتان کم چې د انډیا دپاره ODI ورلډ کپ ګټلی په 1983 کې، نو هغه هم دا بیان جاری کړی دی چې عمران خان یو ډېر ګریټ لیډر، یو ډېر بهادر انسان، یو ډېر نر انسان دی. نو د عمران خان په فیور کې په انټرنیشنل سطح همیشه میاشت کې یو ځل نیم داسې بیان راځي چې هغه د انټرنیشنل اخبارونو سرخي جوړیږي. نو سارو غنگولی هم د عمران خان په فیور کې دا بیان جاری کړو، په کم باندې چې موږ په دې ویډیو کې ډیبیټ وکړو. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو له ضرور رسوئ. والسلام.